الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانا نورونو مونږ 13 جمعه د ګناهونو یو دوه نقصانات ذکر کړیو چې د ګناه نقصان چې کم دی دا ډیر زیات دی او د ګناه یو نقصان هغه دا دی چې د انسان پر رزق کې الله پاک تنګي پیدا کوي دنیاوی نقصانات مونږه د ګناهونو شروع کړیو نو د ګناه دنیاوی یو نقصان چې کم دی هغه دا دی چې د ګناه په وجه باندې د انسان په رزق کې تنګي پیدا کیږي او دویم نقصان مونږ دا ذکر کړو چې د ګناه په وجه باندې معیت خداوندی نه چې کم دی انسان محروم کیږي د ګناه په وجه باندې انسان د معیت خداوندی نه محروم کیږي اوس دریم نقصان چې کم دی هغه ذکر کو دریم نقصان هغه دا دی چې د ګناه په وجه باندې د انسان د نیکو اعمالو نورانیت او برکت او اثر ختمیږي دریم نقصان دا دی چې د ګناه په وجه باندې د انسان د نیکو چې کم دی او د اعمال هغه نورانیت
او برکت او اثر ختمیږي. لکه یو انسان مثال په تور داسې دی چې هغه د ګناهونو نه ځان مکمل بچ ساتي او هر وخت د الله او د الله د رسول د احکاماتو مطابق چې کوم دی ژوند تیری، نو د دې سړي په اعمالو کې او په نیکو کې چې کم نورانیت دی، کم برکت دی او کم اثر دی، نو هغه نورانیت او هغه برکت او هغه اثر به د هغې سړي په نیکو کې نه وي، د هغې سړي په اعمالو کې به نه وي چې کم سړی مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، نیک اعمال کوي، خو د هغې سره سره چې کم دی دی ګناه هم کوي. لکه د مونځ او روژې او حج او زکات سره سره دی چې کم دی غلا هم کوي، مونځ هم کوي، غیبت هم کوي، مونځ هم کوي، بد نظری هم کوي، مونځ هم کوي او بل مسلمان روړ ته پټ د نقصان رسولو کوشش هم کوي او نقصان ورته رسوي، مونځ هم کوي او شراب هم څکي، مونځ هم کوي، زنا هم کوي، مونځ هم کوي او قتل و غارت هم کوي، په ځمکه کې فساد پیدا کوي. نو د دې سړي په نیکو اعمالو کې نیکي کوي، خو د ده په دې نیکو اعمالو کې به هغه نورانیت، هغه برکت او هغه اثر نه وي، کم نورانیت، کم برکت او کم اثر چې د هغې سړي په نیکو اعمالو کې دی چې کم سړی د ګناهونو نه ځان بچ ساتي. اوس عزتمندو علماء کرامو د دې یو مثال د پوهېدو دپاره ذکر کړی دی چې د دې دواړو په دې اعمالو کې دا فرق څنګه راځي او فرق شته دی او که نشته دی. علماء کرام فرمایي چې د دې حکیمانو سره یو دوی ده، خمیره گوزبان عنبري جواهردار ورته وایي، د همدرد دواخانې جوړه ده. وی دا دوی ډیره مفیده ده او ډیره طاقتوره ده، دا دماغو ته او اعصابو ته انتهایی چې کم دی قوت ورکوي. حکیمان او زمونږ مولیان طالبان زیات تر استعمالی هم د دماغو دپاره. دا یو داسې دوی ده چې دا انتهایی فایدهمنه ده او مفیده ده او دا هر چاته فایده ورکوي. اوس دا دوی که یو سړی استعمالی، یو نوجوان استعمالی، نو هغه ته هم فایده ورکوي. که یو کمزور او بوډا سړی استعمالی نو هغه ته هم فایده ورکوي. که یو تندرست او صحتمند سړی دی، په معده باندې روغ دی، نور مرضونه نشته دی مثال په طور، دا سړی استعمالی نو ده ته هم فایده ورکوي. او کم سړی چې د معدې مثال په طور بیمار دی یا په بدن کې نوري بیماری دي نو هغه ته هم فایده ورکوي. اوس دې ټولو ته فایده ورکوي، خو په دې فایدو کې د دې ټولو چې کم دی فرق دی. همدغه دوی چې نوجوان ته څومره فایده ورکوي، دومره فایده چې کم دی دا کمزوري او بوډا سړي ته نه ورکوي. اگر چې بوډا سړي ته هم فایده ورکوي، خو د نوجوان چې کومه فایده ده نو دومره فایده چې کم دی دی بوډا ته نه ورکوي، بلکې بوډا سړي ته د هغې په مقدار باندې ډیره کمه فایده ورکوي. او دغه دوی چې کم سړی په معده باندې روغ دی، په بدن کې څه بیماریانې نشته دی بلکې کمې بیماریانې دي، هغه ته چې څومره فایده ورکوي نو دومره فایده هغې سړي ته نه ورکوي چې کم سړی د معدې بیمار دی یا د هغه په بدن کې نورې بیماریانې دي.
نو دغه د معدې بیمار ته یا نورو امراض والا ته هم فایده ورکوي خو کومه فایده چې دی هغې سړي ته ورکوي چې کوم سړی په معده باندې روغ دی او په بدن باندې روغ دی تندرست دی او صحتمند دی هغې سړي ته چې څومره فایده ورکوي نو دومره فایده دی کمزوري بیمار سړي ته د معدې بیمار سړي ته چې کوم دی دومره فایده نه ورکوي بلکې د هغې په مقابله کې ډېره کمه فایده چې کوم دی ورکوي اوس دغه مثال دا منځ شو روجه شوه زکات شو حج شو دا نیک اعمال چې کوم دی د انسان ته روحانی طور چې کوم دی فایده ورکوي دا منځ او روجه او زکات هر انسان ته روحانی طور فایده ورکوي خو چې کوم سړی روحانی طور سره تندرست دی او صحتمند دی روحانی طور سره کم سړی نوجوان دی هغه ته چې څومره فایده ورکوي نو دومره فایده هغې سړي ته نه ورکوي کم سړی چې روحانی طور چې کم دی مریض دی او بیمار دی او دومره فایده هغې سړي ته نه ورکوي چې کم سړی روحانی طور چې کم دی هغه کمزور دی او بوډا دی یو سړی روحانی طور سره نوجوان دی بل سړی روحانی طور سره چې کم دی بوډا دی یو سړی روحانی طور سره چې کم دی تندرست دی او صحتمند دی بل سړی روحانی طور سره چې کم دی انتهایی کمزور دی او بیمار دی روحانی طور مریض دی روحانی بیمار دی او روحانی مریض دی نو دا منځ او روجه او زکات چې دی روحانی طور سره کم سړی تندرست دی روحانی طور سره کم سړی نوجوان دی هغه ته چې څومره فایده ورکوي نو دغه منځ او دغه روجه هغې سړي ته دومره فایده نه ورکوي کم سړی چې روحانی طور سره بوډا دی او روحانی طور سره چې کم دی مریض دی او بیمار دی نو عزتمندو اوس په دې کې زمونږ په خلکو کې دوه قسمه خیالاتو والا خلک دي د دې نیکو اعمالو په باره کې یو قسم هغه خلک دي چې د هغې دا خیال دی چې د ګناه په وجه باندې د نیکو چې کم دی نورانیت او برکت نه ختمیږي د ګناه په وجه باندې نیکو اعمالو ته او نیکو ته څه نقصان وی نه رسیږي یو قسم دغه خلک هغه وایي چې د نیکو اعمالو ځان له ثواب دی د ګناهونو چې کم دی ځان له عذاب دی د دې دواړو د یو بل سره هیڅ تعلق نشته یو بل ته نقصان او فایده نه رسوي وي نو هغه د دې وجې نه په خپل نیت کې هغه نیک اعمال هم کوي او د هغې سره بد اعمال هم کوي هغه وایي چې د نیکو ځان له ثواب دی او د بدو ځان له ګناه ده دې منځ هم کوي بل طرف ته سودی کاروبار هم کوي ورسره منځ او روجه هم نیسي او دغه شان چې کم دی د حرامو کاروبار هم روان کړي بل سره چې کم دی دوکه هم کوي په کاروبار کې منځ هم کوي روجه هم نیسي بل طرف ته غلا هم کوي منځ هم کوي بل طرف ته چې کم دی د بل مسلمان رور غیبت هم کوي منځ هم کوي زنا هم کوي نو نیک اعمال هم کوي او بد اعمال ورسره هم ملګري کوي وی د بدو ځان له چې کم دی عذاب دی او د نیکو ځان له ثواب دی د هغه دا خیال یو قسم دا خلق دی او دویم قسم هغه خلق دی چې هغوی وی چې د ګناه په وجه باندې نیکه بالکل ختمیږي د نیکه اډو ثواب چې کم دی انسان ته ملاویږي نه نو د هغې په دې خپل خیال کې وایي چې مونږ ګناهونه کوو نو ګناه خو پرې ښودی نه شي نو د دې وجې نه نیک اعمال پرېږدي و یره زه ګناهونه هم کومه مثال په طور
شراب مسکما دا کار کوم زما منځونه نه قبلیږي، زما روجې نه قبلیږي، زما ذکر نه قبلیږي، نو څه کوم؟ نو هغه ورسره منځونه هم پرېږدي، هغه روجې نیول هم پرېږدي، هغه د قرآن تلاوت هم پرېږدي، نور نیک اعمال پرېږدي، زکاتونه ورکول پرېږدي، حج کول پرېږدي، وي هسې هم راله هم چې کوم دی فایده نه راکوي. زه د ګناه کار کومه، چې د ګناه کار کومه نو زما نیکی قبلیږي نه، نو څه نیکی کوم؟ نو دویم قسم دغه خلق دي. اوس علماء کرام فرمایي چې حق د دې دواړو په درمیان کې دی، د دې دواړو دا خیال باطل دی او د دې دواړو دا خیال غلط دی. کم سړی چې وای د ګناه چې کم دی نیکی ته څه نقصان نه رسي، د ګناه ځان له چې کم دی عذاب دی، د نیکی ځان له ثواب دی، د هغه دا خیال هم غلط دی. او کم سړی چې وای چې د ګناه په وجه باندې اډو نیکی قبلیږي نه، چې ګناه کې نو نیکی د سره ختمیږي، نو دا خیال هم باطل دی. بلکې حق د دې په درمیان کې دی. حق خبره دا ده چې د ګناه په وجه باندې چې کم دی نیکی ته خو نقصان رسیږي، دا نه ده چې ګینې نیکی ته نقصان نه رسی، نقصان ورته رسیږي خو مکمل دا نیکی ختمیږي نه، بلکې د نیکی نورانیت او برکت او اثر چې کم دی ختمیږي. د ګناه کار کې مثال په طور او سړی ور سره مونځ هم کوي، نو د دې مونځ نه خو هغه ذمه فارغیږي، روجه نیسي د روجې نه ذمه فارغیږي، خو لیکن د مانځه په وجه چې کم زیات اجر او ثواب ملاویږي، یا د روجې نیولو په وجه باندې چې کم زیات اجر او ثواب ملاویږي، کم نورانیت او کم برکت ته پکې، هغه نورانیت او هغه برکت ختمیږي. نو حق د دې دواړو په درمیان کې دی. وي اوس دوه ګناهونه چې کم دی هغه داسې دي چې هغه کم سړی کوي دغه دوه ګناهونه، نو د دغه دوه ګناهونو په وجه باندې د هغه نیکی مکمل ختمیږي. یو چې کم دی کلمه د کفر ده. څوک د کفر کلمه ووایي نو که د هر څومره نیکی کړي دي، هر څومره چې کم دی تهجد کړي دي، هر څومره عبادات کړي دي، هر څومره روجې نیولې دي، هر څومره صدقې ورکړي دي، دغه تمام اعمال چې کم دی د کفر په کلمې سره ختم شو. یو د کفر د کلمې سره څوک کفر ته لاړو، د کفر کلمې ووایي، نو د هغه نیک اعمال مکمل برباد شو، ختم شو. او دویم چې کم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخی سره تمام اعمال نیک چې کم دی دا ختمیږي. تمام نیک اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګستاخی سره ختمیږي. د ټول نیک اعمال هر څومره چې کړي دي هغه لاړه تباه او برباد شو. لکه قرآن کریم کې راځي چې د کفر په وجه باندې تمام نیک اعمال ختمیږي. نو اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. وی کم خلق چې د الله د آیاتونو نه انکار کوي او د الله د ملاقات نه د قیامت په ورځ باندې انکار کوي، هغه وی د الله سره ملاویدل او ملاقات نشته، د الله د آیاتونو نه انکار کوي. نو الله پاک فرمایي چې د دې اعمال به چې کم دی دا ضایع شي، مکمل اعمال به محو شي مکمل. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. او د دوی د اعمالو د پاره به د قیامت په ورځ باندې تله هم نه قایمیږي. الله پاک به د دوی د اعمالو د پاره تله نه قایموي. د دوی د اعمالو تللو ضرورت نشته، ځکه چې ټول اعمال په کفر کې لاړه، کافران دي، د هغې سره د حساب کتاب ضرورت پاتې نشو. نو فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. نو دا هغه سړی دی چې کم سړی
د کفر کلمه وی د الله د آیاتونو نه انکار وکي د الله د ملاقات نه انکار وکي یا بل یو داسې لفظ د خولې نه راوباسي چې په هغې سره سړی کفر ته چې کوم دی ور ورسیږي. لکه مونږ بعضې خبرو کې معمولی خبره راته ښکاري هغه ووایو او د هغې په وجه باندې سړی کفر ته چې کوم دی ور ورسیږي. لکه مثال په طور په ګیره پورې د خندا وکړه د چا سپک دی ورته وکتل، سنت طریقې پورې د خندا وکړه سپک دی ورته وکتل، په دې باندې سړی کفر ته رسیږي. نو یو د کفر په وجه باندې تمام نیک اعمال چې کوم دی دا تباه کیږي او بربادیږي، او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګستاخۍ په وجه باندې تمام اعمال چې کوم دی دا ختمیږي. قرآن کریم کی راضی چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الله تعالی فرمایي چې اے مومنانو تاسو خپل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې مو پورته کوئ، د هغه نه خپل आवाज چې کوم دی اوچتوئ مه، او مه د هغه سره چې کوم دی داسې په بې باکۍ سره خبرې کوئ او په جهر سره خبرې کوئ لکه څنګه چې تاسو په خپل منځ کې خبرې کوئ. په خپل منځ کې چې د یو بل سره څنګه په جهر سره په زور سره او په بې باکۍ سره خبرې کوئ، نو داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهر او په زور او په بې باکۍ سره خبرې مه کوئ، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې په مدم آواز سره چې کوم دی خبرې کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسې نه چې ستاسو اعمال چې کوم دی الله پاک ضایع کړي وي، برباد کړي وي او تاسو ته اډو پته نه وي. کله کله د انسان سره داسې وشي چې د اعمال تمام چې کوم دی برباد شوي وي، د کفر ته اوړېدلی وي او د ته پته هم نه وي. نو د دې وجې نه صرف دا دوه ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان تمام نیک اعمال چې کوم دی ختمی، او نور گناهونه عام گناهونه چې کوم دي تاسو ته ما وایي چې د هغې په وجه باندې د نیکو نورانیت برکت او اثر چې کوم دی دا ختمیږي. نو د انسان ته چې دا نیکۍ څومره نقصان رسی دومره نقصان د انسان ته بل څیز چې کوم دی دا نشي رسولی. نو عزتمندو د دې دپاره چې کوم دی علما کرامو یو مثال بل هم ورکړی دی چې لکه د نیکو په وجه باندې د ګناهونو په وجه باندې د نیکو هغه اثر چې کوم دی ختمیږي. یو آسان مثال ورکړی دی، لکه مثال په طور یو سړي په خپل مکان کې ایر کنډیشن لګولی دی د یخې هوا دپاره، ایر کنډیشن یې چالو کو او دلته دروازې هم کولاو کړي دي او کړکۍ هم کولاو کړي دي. نو د دې کړکو او د دروازو په ذریعې سره چې کوم دی د دې ایر کنډیشن دا یخه هوا چې کوم دی بهر وځي او د بهر نه ګرمه هوا چې کوم دی دننه راځي. خو اگر چې لږ اثر او لږ یخوالی خو د ایر کنډیشن شته، خو هغه یخوالی نشته کم یخوالی چې دله په کار دی. او د دې په مقابله کې بل یو سړی دی چې هغه په مکان کې ایر کنډیشن لګولی دی، ایر کنډیشن یې چالو کړی دی، یخه هوا یې چالو کړې ده، خو ورسره دروازې هم بندي کړي دي، ورسره کړکۍ هم بندي کړي دي او روشندانونه هم بند کړي دي. نو اوس په دې کې د مونږه موازنه وکړو چې د کم سړي ایر کنډیشن به دې مکان ته یخوالی زیات ورکوي، د هغې سړي مکان ته به دا ایر کنډیشن زیات یخوالی ورکوي کم سړي چې دروازې او کړکۍ بندي کړي دي او روشندانونه یې بند کړي دي. نو دغه شان چې کم دی کم سړی نیک اعمال کوي او د نیکو اعمالو سره دی د ګناهونو نه ځان هم بچ ساتي، د ګناهونو دروازې او کړکۍ بندي کړي دي، د ده دننه زړه ته چې کوم نورانیت د نیکو په وجه باندې وررسي، نو هغه چې کوم دی د دروازې بندي کړي دي، کړکۍ بندي کړي دي، مثال په طور د ګناهونو ټولې لارې بندي کړي دي، نو د ده په زړه کې هغه د نیکو هغه نورانیت دننه جمع کېږي او ایسارېږي پکې، او د ده زړه ته چې کوم دی نورانیت وررسیږي. او کم سړی چې د نیک اعمال هم کوي او ګناهونه ورسره هم کوي، نو د دغه سړي مثال وایي دغسې دی چې ایر کنډیشن یې هم لګولی دی او کړکۍ هم کولاو کړي دي او دروازې هم کولاو کړي دي. د ده زړه ته چې د نیکو په وجه باندې کم نورانیت راځي، نو هغه د سترګو د ګناه په وجه باندې د سترګو په لاره باندې هغه نورانیت وځي.
هغه د غوګونو په لار باندې هغه نورانیت د غوګونو د ګناه په وجه باندې اوزي هغه چې کوم دی د جبې په ذریعې سره کدی غړې وړې وای مثال په تور هغه د خولې په ذریعې سره هغه نورانیت چې کوم دی بهر اوزي د ګناهونو هغه کړکۍ او دروازې چې کوم دی کلاو ساتلې دي د دې وجه نه چې کوم دی د نیکو سره سره چې کوم دی ځان د ګناهونو نه بچ ساتل چې سړی نیکه کوي خو د هغې سره ځان د ګناهونو نه بچ ساتي نو د ده په دې نیکو اعمالو کې به نورانیت برکت او اثر به چې کوم دی دا زیات وي الله پاک دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين